أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دا سورة البقرة دا او دا آیات نمبر دے 113. د دې آیات د مخکې سره ربط څه دی؟ ربط وی تعلق. د مخکې آیات سره تعلق څه دی؟ نو مخکې الله وویل چې دا موجوده کافران ایمان نه راوړي. نو اوس الله فرمایي چې پخوانو خلکو هم ایمان نه راوړو. د نوح علیه السلام په زمانه کې خلکو زد وکړو او اختلاف یې وکړو. او دویم ربط دا دی چې مخکې الله تعالی وویله په پوره دین کې داخل شئ. نو که څوک په پوره دین کې نه داخلیږي او اختلاف پکې کوي نو په دې آیات کې اوس هغوی ته دعوت دی چې اختلاف د الله په کتاب باندې چې دنو ختم کړي او په پوره دین کې چې دنو داخل شي. دا یې ربط شو. د دې آیات عنوان به څه یو؟ په دې کې به کومه خبره بیانېږي؟ نو یو پکې دا خبره بیانېږي چې حکمت ارسال الرسول، د رسولانو د رالیږلو حکمت څه دی؟ د څه مقصد دپاره رسولان راغلي؟ نو د هغې جواب کوي چې للبشارة والانذار، چې د بشارت د زیری دپاره راغلي او د یرولو دپاره چې دی نو راغلي پیغمبران. دویم عنوان بدای چې دفع الاختلاف، اختلاف به څنګه ختمیږي؟ نو د اختلاف د ختمولو دپاره چې دی نو الله تعالی پیغمبران را لیږلي چې اختلاف ختم شي. دریم عنوان دا دی چې مخکې آیات کې الله تعالی وویله چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، په اسلام کې چې دی نو پوره ننوځئ او داخل شي. نو د دې دپاره چې دی نو انبیا الله چې دی نو را لیږلي چې خلک په اسلام کې چې دی نو داخل کی. او په هر زمانه کې چې چا اختلاف کړی دی نو الله تعالی پیغمبران چې دی نو را لیږلي چې د خلکو اصلاح وشي، د خلکو تربیت وشي او خلک په اسلام کې او په دین کې چې دی نو داخل شي. په دې آیات کې یو څو خبرې دي. یو خبره دا ده چې په ابتدا کې ټول خلک په توحید باندې وو، په توحید باندې متفق چې دی نو هغه روانو. کان الناس امة واحدة، ټول امت په یو، ټول جماعت او ډله په یو توحید باندې چې دی نو مختلف وو. نو دویم پکې دا ده چې اختلاف چا وکړو او اختلاف چې دی نو هغه څنګه وشو؟ نو الله وایي چې اختلاف هم دې خلکو وکړو چې چاته کتاب او پیغمبر راغلی و، بل چا نه دی کړی. او دریم پکې دا خبره ده چې د اختلاف سبب څه و؟ اختلاف ولې پیدا شو؟ نو د هغې جواب کوي چې دا د بغض او د کینې او د تکبر د وجې نه خلکو اختلاف وکړو.
لکه څنګه چې بني اسرائیلو کړو اختلاف یې کړی و، یهودیانو کړی و، مشرکینو کړی و، حق دین ورته راغلی و، منافقینو کړی و. د څه د وجې نه؟ د عناد، د کینې او د تکبر د وجې نه. او بل به کې الله تعالی دا خبره بیان کی چې اختلاف پیدا شي نو په حق باندې به څوک روانېږي؟ نو د هغې جواب الله تعالی کوي چې په حق باندې به ایمان والا چې په چا کې د ایمان ماده موجودي. او دا ایمان داسې شی دی چې دا سړی هدایت ته چې دی نو راکاږي، هدایت ته. پیدا د ایمان دا د سبب الهدایت، سړی ته هدایت کیږي. او چې څوک بغض او کینه او حسد او تکبر کوي نو دا سبب الگمراهی ده او د هدایت نه چې دی نو سړی محرومیږي. نو دا آیات وګد دی، نو دا غټي خبرې په دې کې چې دی نو بیانېږي. کان الناس امة واحدة، او ټول خلک یوه ډله، او خلک یوه ډله. د یوې ډلې نه څه مطلب؟ ابن جریر طبري ویو په خپل تفسیر کې چې متفقین علی التوحید، چې ټول خلک په توحید باندې چې دی نو متفق وو. دا صحیح تفسیر دی. دویم تفسیر په دې کې بل چا کړی دی، کان الناس امة واحدة، و ټول خلق یو ډله علی الشرک، په شرک باندې. دا کمزور تفسیر دی او دا د قرآن و سنت خلاف تفسیر دی. دریم تفسیر په کې دا دی، هغه هم ټیک دی چې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ کړی دی. هغه فرمایي چې دا خلق وو یو ډله په کوم ځای کې؟ په عالم ارواح کې. الله تعالی د دې ټولو انسانانو روحونه چې دی نو پیدا کړه، چې کم به وروستو پیدا کېږي د آدم بچي پر روان وخت کې د قیامت پورې. د دې دا روحونه الله مخکې پیدا کړو په عالم ارواح کې. او دې روحونو ته وویله الستو بربکم. نو که څو په یې کافرانو، که څو په یې مسلمانانو، خو ټول وویل چې بلا ته زموږ رب یې. نو په دغه ځای کې ټول په څه باندې وو؟ په توحید باندې وو. نو چې بیا دنیا ته راله نو بیا یې اختلاف وکړو، بیا څوک کافران شو، څوک مسلمانان شو. نو دا تفسیر هم ټیک دی او دا تفسیر هم ټیک دی چې ټول خلک وو یوه ډله علی التوحید، متفقین علی التوحید، په توحید باندې چې دی نو کلکو توحید. یعنی د آدم علیه السلام نه والا تر د نوح علیه السلام پورې ټول خلک موحدین وو، توحید والا وو، په توحید باندې چې دی نو قایم وو. او په صحیح البخاری کې حدیث ده دا عبدالله ابن عباس نه چې فرمایي چې کان بین نوح و آدم 10 قرون، چې د آدم او د نوح علیه السلام په زمانه کې 10 قرن وو. موږ ته 10 پیړۍ وایو، 10 قرنه 10 پیړۍ د آدم او د نوح علیه السلام. وی کلهم علی شریعت من الحق، دا ټول په حق باندې وو، په دین باندې وو، په توحید باندې وو. نو پختلفو، نو اختلاف یې وکړو. نو په بعث الله النبیین مبشرین و منذرین، نو الله تعالی پیغمبران راولېږله زیری ورکوونکي او یرونکي. یعنی په هغه دور کې چې دی نو شرک نه و، ښه ټول خلک په توحید باندې وو، مسلمانان موحدین. اوس دا پته نه لګي چې زموږ په دې زمانه کې و پیړۍ 100 کاله 80 کاله دې ته ویو، خو په هغه زمانه کې وې پیړۍ 100 کلو ته ویله. خو د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په دې منځ کې چې څومره وخت تېر شوی دی دا 10 قرنه دي. او 10 قرنه 10 پیړو ته به وایي نو دومره غټه زمانه. دا خلک ټول په توحید باندې و، شرک سره نه و. او په دې آیات کې رد وشو، ښه کان الناس امة واحدة،
رد وشو په هغه چا باندې چې هغوی ویو چې د انسان آغاز په تیرو کې شوی دی او انسان د جاهلیت د یو لوی دور نه چې دی نو تیر شوی دی. نو دا خبره څه ده؟ باطله ده او غلطه ده. ځکه چې اولنی انسان آدم علیه السلام و، د هغې څه خو رڼا وه د توحید و، هغه څنګه په تیرو کې و. او یوازې آدم علیه السلام نه بلکې 10 قرنه دا خلک ټول په رڼا کې و، په توحید باندې و، الله یې پیژاندلو، په جاهلیت کې نه و. دا باطل پرست دا خلک دا خبره کوي و انسان په لوی جهالت په دور کې تیر شوی. دا غلطه خبره ده. صحیح خبره دا ده چې دا په داسې وخت کې تیر شوی دی چې الله یې پیژاندلو. نو اول انسان په توحید باندې و، په دنیا کې شرک نه و. خلکو به ګناهونه کوله، داسې نه چې ګناه یې نه کولو. مسلمانان دې ګناهونه کوي. آدم علیه السلام بچي ګناه ونه کو، قتل یې ونه کو، خو عقیده یې خو د توحید وکنه. ګناهونه به کېدله. ګناهونه خو د انسانانو نه کېږي، مسلمانانو نه. پیغمبرانو نه ګناهونه نه کېږي او د مسلمانانو نه ګناهونه کېږي. نو ګناهونه به کېده، خو ټولو خلکو عقیده چې دی نو هغه یو په توحید او شرک د سره وونه. نو دلته دا خبره زده کم چې دلته دا کان الناس امة واحدة فاختلفوا، دلته مقدر دی. فاختلفوا اختلاف یې وکړو. دا فاختلفوا لفظ موږ د کم ځای نه لګو؟ د سوره یونس چې دی نو آیات دی چې هلته فاختلفوا راغلی دی. د قرآن د یو آیات تفسیر به په بل آیات سره کې. نو که دلته فاختلفوا ونه لګی نو په بعث الله النبیین، نو چې خلک په توحید باندې او د پیغمبرانو د رالیږلو مقصد بیا څه و؟ نو فاختلفوا دلته ولګوه، نو بیا په بعث الله چې خلکو اختلاف وکړو نو الله تعالی بیا پیغمبران راولېږله. نو دا شرک بیا څنګه پیدا شو؟ دا شرک په دنیا کې نو شرک پیدا شو د اولیاء پرستی نه. اولیاء پرستی د شرک بنیاد د اولیاء پرستی نه شروع شو چې د خلکو د اولیاء سره د نیکانو خلکو سره محبت و، خو هغه محبت چې دنو په خپل حدودو کې چې دنو ونه ساتلو، چې ونه ساتلو نو د هغې نه چې دنو شرک جوړ شو. په سوره نوح کې به چې دنو راځي، سوره نوح کې یو کم درشمو سپاره کې چې د آدم علیه السلام په بچو کې یو څو کسان چې دنو نیکان کسانو، ډېر نیکانو. او دا د آدم علیه السلام په دور کې آخرنی وخت کې چې دا نیکان کسانو عادو، یغوسو و یووقو او نصرو، دا کسان چې نن وفات شو نو خلک خو پرې ډېر زیات خپو. نو شیطان خلکو ته راغی، یا یې ښکاره راغی د سړي په شکل کې، او یا یې خلکو ته وسوسه ور واچېله. نو ورته ویې ویله چې تاسو د دې نیکانو خلکو چې دی نو تصویران جوړ کړئ. تصویران نه مطلب دا دی چې بوتان یې جوړ کړئ او دا په هغه ځایونو کې کېده ویو چې تاسو په کم ځای کې درسونه کوئ او په کم ځای کې تاسو عبادت کوئ. نو تاسو ته به دغه نیکان خلک را یادېږي، نو تاسو له عبادت به خوند او مزه درکوي. شیطان خو سړي له په نیکۍ کې راځي که نه، داسې درته نه وایي چې ګناه در باندې ډایرکټ نه کوي، د نیکۍ د طرف نه درته راتاویږي. نو خلکو چې دی نو د هغوی بوتان جوړ کړله او ځای په ځای چې دی نو هغې کېښودله. بیا د وخت تېرېدلو نو بل نسل راغی، هغه خلک لاړه مړه شو، بل نسل راغی، نو د هغې بوتانو چې دی نو تعظیم یې شروع کو او د هغې عبادت یې شروع کو، رکوع سجدې به ورته کولې. نو شرک په دغه ځای کې پیدا شو. د شرک بنیاد دغه دی ښه، د اولیاو د نیکانو خلکو د محبت د وجې نه چې خلک د نیکانو خلکو محبت په خپل حدود کې ونه ساتي.
ورو په دې محبت کې نه دی دا به د الله سره شدیدي د الله سره به چې دی نو زیاتي ځکه د الله نه بله غټه درجه شته نه نو د هغې سره څومره زیات محبت نو هغه به کې او د الله نه چې څوک لاندې خلک دي که پیغمبر هم دی نو هغه به په خپل حدودو کې چې دی نو ساتي د پیغمبر سره دومره محبت نه کوي ته د الله درجې ته ورسې نور په حدودو کې او د الله محبت به شدیدي خلک وایي که نه وایي زما د خپل لیډر سره دومره محبت دی وایي که جهنم ته ځي نو زه ورسره ځمه نو دا څه دی دغه حدودو یې پکې خیال ونه ساتلو که نه ته ورته وایه وایي که ته ورسره ځې جو زه ورسره او وایي زه خو ورسره نه ځمه دې ته ړوند تقلید او ړوند محبت چې دی نو هغه وایو یا څوک چې دی نو په دې پیرانو سره چې دی نو پراته دي د پیرانو سره او د قبرونو سره چې دی نو محبت دی یا چا د استاد سره نو هغه به په څه کې ساتي په حدودو کې به ساتي یا یو امام دی امام ابو حنیفه صاحب دی امام مالک دی امام شافعي دی امام احمد بن حنبل دی اوس دې له به دومره درجه نه ورکوي چې د پیغمبر نه درجې نه چې دی نو اوچت کې د پیغمبر درجې ته ورسې نو دا به نه کې ښه نو چې الله اختلاف پیدا شو ټول خلک په توحید باندې و شرک پیدا شو اختلاف شو نو اوس الله تعالی پیغمبرانو سلسله کولاو کړه پیغمبران راولېږله او د هغوی د تایید دپاره چې دی نو کتابونه راولېږله او معجزات یې ورکړه او د خپل امت ته چې دی نو دعوت او تبلیغ چې دی نو هغوی شروع کو نو چې څنګه دعوت او تبلیغ شروع کو انسانان دو ګروپونه شو یو ګروپ دا شو چې چا پیغمبران ومنودله د هغو تابعدار شو نو هغې ته مؤمن وویلی شو مؤمن بل هغه ګروپ شو چې هغوی د پیغمبرانو تعلیمات چې دی نو دروغ وګڼله انکار یې ترې وکړو قبول یې نه کړله نو هغې ته کافر وویلی شو نو دغه دوه ګروپونه څه دي دغه چې دی نو هغه روان دي یو طرف ته کافر دي او بل طرف ته څه دي مسلمانان دي نو کان الناسو و خلق امت واحدتا یو ډله په دین باندې په توحید باندې نو پختلفو دلته پټ راوباسه پختلفو نو اختلاف یې وکړو نو په بعث الله النبیین نو راولېږل الله تعالی پیغمبران الیهم دیو ته دا چا چې اختلاف وکړو مبشرین زیر ورکوونکي من آمن بالجنت په جنت سره یا چې په هغه خلکو کې د چا عقیده ټیک وه د توحید وه نو هغې له بشارت ورکو چې ته خوشحاله اوسه په دې خپل عقیده باندې ستا لپاره دنیا او د آخرت کامیابي ده او جنت دی د الله رضا ده او د الله نعمتونه دي او بل خلک ومنذرین نو چا چې انکار وکړو نو د هغې دپاره څه و منذرین دا پیغمبران څه و یره ورکوونکي وو من کفره بالنار چې کفر یې وکړو د توحید عقیدې خپله نه کړه نو د هغوی دپاره چې دی نو د دنیا او د آخرت تکلیفونه مصیبتونه عذابونه او په آخرت کې چې دی نو اور دی وانزل معهم الکتاب بالحق او نازل کو د هغوی سره کتابونه په حق سره یعنی په رښتیا سره یعنی د حق دپاره د هغوی د تایید دپاره الف لام جنسي دی په کتاب کې الکتاب کې یعنی ټول کتابونه تی مراد دي یعنی د حق سره چې حق خلکو ته چې دی نو ښکاره کړي کتابونه ورسره راولېږله لیحکم بین الناس د دې دپاره چې فیصله وکړي په منځ د خلکو کې پی مختلفو په هغه څه کې چې اختلاف کوي دیو پیه په هغې کې چې اختلاف یې کړی دی په هغې کې ای من الدیني په دین کې چې اختلاف یې کړی دی
نو پیغمبر او کتاب د څه دپاره شو چې فیصله وکړي په هغه څه کې چې خلکو په هغې کې اختلاف کړی دی نو یوازې قرآن چې دی نو دا د تلاوت دپاره نه دی ګورئ او نه یوازې قرآن د ختمونو دپاره دی دلته څه ویو لیحکم بین الناس دا کتاب به چې دی نو فیصله کوي د خلکو په منځ کې په هغه څه کې چې خلکو په هغې کې اختلاف کړی دی چې په کومو مسلو کې اختلاف وي نو هغه به په څه باندې حل کوي او په قرآن باندې چې دی نو حل کوي نن مسلمانانو ته وګوره خپلې مسلې پې ښه حل کړي کم ځای ته فیصلې وړي او مسلمان تش قرآن د تلاوت کتاب ګرځولی د ختمونو او د برکت کتاب یې ګرځولی دی فیصلې په دې کتاب باندې نه کېږي نو دا او فیصله کوي دا کتاب خام نو کتاب خو په خپله فیصله نشي کولی دا او کاغذ دی نو دا پیغمبران به پې فیصله کوي که نه سړي به پې کوي دا پیغمبران به کوي د پیغمبرانو تابعدار به کوي دا نور مسلمانان به چې دی نو د دې کتاب باندې چې دی نو فیصله کوي د خلکو فیصله به حل کوي په هغه څه کې چې اختلاف یې کړی دی د خلکو اختلاف به ختموي یو د خلکو اختلاف دی یو د قرآن اختلاف دی دوه کسان چې جګړه یو او بحث او مناظره کوي خلک وایي اختلاف کوي و اختلافي مسایلې چیړي او په شریعت کې اختلاف څه ته وایي چې سړی د حق نه انکار وکړي حق ونه مني دې ته اختلاف وایو توحید نه انکار وکړي د حق مسلې نه چې دی نو انکار وکړي دې ته څه وایي دې ته اختلاف وایو یو ځای کې یو سړی مسله حق بیانوي نو دا اختلاف نه دی ګوره اختلاف به هغه سړی کوي چې څوک دا مسله نه مني چې څوک یې نه مني هغه اختلاف کوي ته دواړو ته مو وایه چې دا دواړه اختلاف کوي یو سړی په حق یې بل باطل به یو به حق مسله بیانوي بل به حق مسله نه بیانوي نو چې څوک حق مسله بیانوي نو دا اختلاف نه پیدا کوي دا ګوره اختلاف ختموي دی چې دی نو د الله او د دې خلکو جوړه چې دی نو راولي د اختلاف نه پیدا کوي خلک وایي لکه اختلافي مسلې مه چیړئ نو مسله به چیړئ چې په دې باندې حل کېږي که نه اختلاف په دې نه پیدا کېږي په قرآن او په حدیث په مسله باندې اختلاف څنګه پیدا کېږي په دې و اختلاف چې دی نو حل کېږي خلک پې حق ته رسېږي اختلاف هغه سړی کوي چې هغه حق نه مني وما اختلف فيه او اختلاف نو کړی په هغې کې الا الذین مگر هغه کسانو اوتوه چې ورکړی شوی و هغوی ته من بعدې وروستو د هغې نه ما هغه څه جاءتهم البیناتو چې راغلي هغوی ته ښکاره حکمونه الله څه وویله وایي اختلاف پردو خلکو نه و کړی اختلاف هغه خلکو کړی چې چاته کتاب ورکړی شوی او چاته پیغمبر چې دی نو راغلی و هغه خلکو اختلاف وکړو او دا اختلاف یې ولې وکړو په کتاب باندې نه پوهېدله د پیغمبر په خبرو نه پوهېدله نه داسې نه وه ما جاءتهم البینات راغلو هغوی ته ښکاره حکمونه ښکاره احکام وحې لیدل وه معجزې لیدل وې خو بیا هم چې دی نو د هغې نه انکار وکړو ولې فرعون په دې باندې پوه شوی نه و یا موسی علیه السلام څه وایي دا حق دی ابو جهل هم په دې باندې پوه شوی و دا پیغمبر څه وایي دا حق دی خو دا څه شي راغستی و بغیم بینهم دا ډېر خطرناک شی دی بغیم بینهم د وجې د ضد خپل نه په خپل منځ کې د حسد نه د تکبر د وجې نه ابو جهل ویله وایي دا که موږ دا پیغمبر ومنو نو دا موږ بنو مخزوم یو او دا قریشي دی هاشمي دی نو بیا خو دا بنو هاشم او دا قریش خو په دې مخزوم باندې اوچتېږي او موږ به لاندې پاتې شو بیا به موږ د ده مشري منو بیا خو موږ چې دی نو ښکته پاتې کېږو نو هېڅ ته حق له تیکه ورکړه او لته یې وله ورکړه
حق یې ونه منودو نو دا څه زد و عناد و دشمني وه نو حق له دیکه ورکړه نور به پوه شو چې دا حق پیغمبر دی خو څه چې راغستی و زد راغستی و دغه شان ابولهب زد راغستی و عبدالله ابن ابی چې دی نو زد راغستی و عناد او دشمنۍ او حسد راغستی و بیا زونه مشرۍ ځي نو دا ډېر خطرناک شی دی دا زد نه دی او تکبر دا خطرناک شی دی بینهم په خپل منځ کې یعنې د مؤمنانو سره اهل ایمانو سره زد یې وکړو نو چې پیغمبر راشي نو څه خلک خو به زد کوي دشمني به کوي خو څه خلک الله تعالی پیدا کوي د پیغمبر د دې ملګرتیا دپاره د دې حق دپاره نو په هد الله نو هدایت وکړو الله تعالی باذنه په خپل حکم سره په خپل امر سره په خپل توفیق سره په هد الله الذین نو هدایت وکړو الله تعالی الذین کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی و یو طرف ته دغه زد والا پیدا شو چې انکار یې وکړو او بل طرف ته الله تعالی داسې خلک پیدا کړه چې هغوی ته الله هدایت وکړو نو هغوی ایمان راوړو لما اختلفو هغې خبرې ته پیه چې په هغې کې اختلاف کړی و من الحق د حق نه یعنې په کومه خبره کې چې اختلاف و نو دې مؤمنانو ته الله تعالی هدایت وکړو د هغې خبرې نه چې په هغې کې اختلاف و دوی اختلاف ونه کړو چې صحیح حق پرست مؤمن او مسلمان او عالمي نو هغه اختلاف نه کوي هغه حق خبره ده بس منوده پکار دي نو دیو ته الله تعالی د دې اختلاف نه د مؤمنان چې دین وساتله دیو ته هدایت وکړو په هد الله نو هدایت وکړو الله الذین کسانو ته آمنو چې ایمان راوړو لما اختلفوا فيه هغه خبره ته چې دیو پای کې اختلاف کړو من الحق د حق نه والله پاک یهدی هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې وغواړي لا صراط مستقیم نیغې لارې ته نو بله دې دا خبره راووتله چې هدایت د چا په لاس کې دی هدایت د الله په لاس کې دی چاله به د ایمان توفیق ورکوي او چاله به نه ورکوي دا به عقیده ساتي چې هدایت ورکول چې دی نو دا د الله تعالی اختیار دی د بل چا اختیار نه دی څوک به مؤمن کوي څوک به کافر کوي خو هغې چا ته هدایت کوي چې د چا په زړه کې انابت رجوع او د دې هدایت سره چې دی نو مینه یې وره ګوره هل طرف ته ابو جهل سو عناد و دشمني پکې وه او بکر صدیق کې سو پای کې یو تړپ و یو مینه وه یو محبت و د دې هدایت سره نو هغې ته هدایت وکړو ابو جهل یې ورنکړو نو داسې ده چې الله تعالی د خپل هدایت نه شرمیو چې ته نه خوښې او زه په تا پسې در وتپمه نو دا و هدایت سین تاچیل دی نو هغې چا ته هدایت کوي چې د الله تعالی چې هغې په زړه کې الله ته انابت او رجوع او د دې هدایت سره چې د مینه یو او بله پکې دا خبر راووتله چې باذنه په خپل حکم سره دا ټکی ولې وویلو د دې دپاره چې مؤمنان دا ونه ویو چې موږ ګوره ډېر غټ خلک یو اوچت یو چې موږ هغه د دین قبول کړو د پیغمبر ملګرتیا هم قبول کړله چې تکبر پکې رانشي الله ورته وایي یا تاسو ته چې کم توفیق ملاو شو د هدایت دا هم ګورې زما حکم و دا زما د طرف نه و په دې باندې فخر او غرور مه کوئ دا دله ما چې دی نو توفیق درکو بس دی جي کان الناس امة واحدة و خلق یو ډله په دین باندې یعنی په توحید باندې نو اختلاف یې وکړو نو په بعث الله نو راولېږل الله تعالی النبیین پیغمبران مبشرین زیری ورکوونکي و منذرین او یرونکي وانزل او نازل کو معهم الکتاب دا غوی سره کتابونه بالحق په حق سره یعنی د دې حق دپاره چې دا حق راښکاره شي لیحکم د دې دپاره چې فیصله وکړي بین الناس په منځ د خلکو کې فی مختلفو فیه په هغه څه کې چې دیو پکې اختلاف کړی و ومختلف فیه او اختلاف نو کړی په هغې کې الا الذین مگر هغه کسانو
اوتوه من بعد چې ورکړی شوی هغوی ته کتاب وروستو د هغې نه ما جاءتهم البیناتو چې راغلو هغوی ته ښکاره حکمونه بغیا د وجې د زد نه بینهم په خپل منځ کې فهد الله نو هدایت وکړو الله الذین کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی و لما اختلفو هغې خبرې ته فیه چې په هغې کې اختلاف کړی دو من الحق د حق نه باذنه په خپل توفیق سره والله الله پاک یهدي هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې خوښی شي الی صراط مستقیم د نیغې لارې وایو کس